بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف دغدغنا صحت التسمية ولها الوسط منه، والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها قيمته. لكبر وګورئ مہر بیان شروع دی. مسله دا بیانې چې کله یو سړی د یو زنانه سره نکاح وکړي او مهر کې ورته یو حیوان دا کیدي، خو د حیوان جنس بیان کې اس به درکوم دا ورته ووایي غوا میږه دغه ذهن کې قید کېنوئ. البته د صفت بیان نه کړي چې کوم قسم اس به متوسط ادنا اعلی کم قسم غوا به د دې بیان پکې ونه کړي. نو حکم بیان کې جی بوئے شو وی حکم ادا دے خاون له اختیار دے کده سی کوي چې دغه حیوان متوسط پیدا کی خزیله ور کې مټیک د مہر کې، او کده متوسط حیوان قیمت پیدا کی قیمت راوړي ولوري کې هم صحیح ده. پوه شوي به نور قصه کوم. نام د وسامی مساله واخا. وسامی کې دا مونږ ویلو قضا شبیه بالادا کی پر مطلق حیوان وغیرات کی نو به قیمت ورکي. دا قیمت ورکول د شي لکه ادا، او متوسط غلام غسل ورکول دا د سیده لکه قضا. ګورئ واذا تزوجها چې سره نکاح وکړي د خځې سره علی حیوان په یو حیوان باندې، داسې حیوان غیر موصوف چې د هغې کرتوب کوټتوب اعلی متوسط ادنا دا بیان نه شوی. تسمیه صحیح ده. نو نتیجه دا ده ولها الوسط، د ښځې ته به وسط غلام ملاویږي، وسط حیوان ملاویږي منه د حیوان نه. والزوج خاوند به مخیر وي، اختیار کې به وي. ان شاء که خوښي اعطاها ورکړي کې ښځې ته ذلک دغه وسط دې ورکړي، و ان شاء که خوښی شي اعطاها ورکړي کې ښځې د قیمت د وسط. قال هدایي مولا فرمایي دا خبره مې شروع کې وکړه چې مولوي صاحب جنس حیوان بیان کړی. ګورې غوا میږه دغه شان خر دغه شان اس دای بیان کړي. کدایم نه ویلي مطلق حیوان ویلي. ګورې به خو انتهایی جهالت دی، به مهر مثل واجبېږي. پوهېږئ. قال هدایي مولا فرمایي معنی د دې مسلې دا ده ان یسمى جنس الحیوان، جنس حیوان مسمى کړی وي دون الوصف، وصف یې ودنې مسمى کړی. مانا دا به یتزوج علی فرس، اګور فرس یاد کړی، او حمارین یا حمار یو یاد کړی کې به پزان وته کې کزنوما. اما اذا لم يسمى الجنس، اوسې کې به جنس نه یاد کړی نو به خو انتهایی تفاوت دی. هغه به میخو غاړي ته بوله چرګ ورکې دا خو بلانجه جوړیږي چې مطلق حیوان چې دی کې اعلی ادنا متوسط پته نه لګي. خطر متوسط کم شي ته وایي متوسط وغې ته وایي چې نیمتي لاندې ته چې څومره یې دومره دې بره وي. نو ته اوس کوم شی دی چې ته معلومولی شي مطلق حیوان کې، او شل زره قسم دي کوم به معلوم کړي. اما اذا لم يسمى الجنس، چې جنس یې مسمى کړی بیا یتزوج علی دابة، هغه دا چې نکاح ورسره په مطلق دابه وکړي. نو ګوره بیا خو دا تسمیه د سره ټیک دانه لا تجوز التسمیه، نو بیا به څه واجبېږي چې کله تسمیه ټیک نه وي. ویجب مهر المثل، نور خو تاسو په قاعدې پوهېږئ که نه چې تسمیه واجب نه شي مهر مثل واجبېږي. امام شافعي رحمه الله وی امام صاحب تجي وی دا مسله زه نه منم، مطلقا مهر مثل واجبېږي. حیواني کې بیان جنس بیان یې وکړو، ادنا متوسط اعلی وصف بیان یې نه وکړی، دا مهر د سره ټیک نه دی، لهذا مهر مثل بشي. وجه څه ده؟ هغه وایي کوم شی چې مبیعه کې عوض جوړېږي هغه مهر جوړېږي، او دا عوض نه جوړېږي، دې کې غلانجه جوړېږي. کوم شی چې مبیعې دپاره عوض یعنې سمن جوړېږي هغه مهر جوړېږي. او مطلق حیوان چې یاد کې غوا دا سمنې ته ټیک نه دی بیه کې، لهذا مهر جوړېدلی صحیح نه دی. که نه پوهېږئ پې. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې په مهر المثل، مهر المثل واجبېږي په دواړو وجو کې. دواړو وجو کې مطلب مالا خبر ورانه وکړه. هغه وایي که دا ورسره هم وایي چې نوع ورته بیان هم کړي، جنس بیان هم کړي وا، او که مطلق وایي حیوان، دواړو صورتونه کې. کندا مې ویلي وشته ویلي مې وکړه یعنی دواړو صورتونه څه مطلب؟ مطلق حیوان یې ویلی یا غوا بقر جنس یې بیان کړی.
جميع لأن عنده زکه دغه په نسبانه دغه قانون دار ما هغه شی لا يصلح چې صلاحیت نه لري سمن د سمن جوړېدلو په بای کې هغه صلاحیت لري چې مسما دي جوړ شي په نکاح کې ولی دواړه یو شي ولی یو په بل قیاس کې وایي ځکه دواړه عوض دي نو سمن مې وز دي مبيه د پاره او دا مہر مې وز دي د بوسې د پاره اذ كل واحد منهما ځکه هر واحد په بای یو په نکاح کې د حق د معاوضه ده ولنه موږ ورته سوایلک بر وګوري چې موږ ته وایو چې دا نکاح چې دا کنټرول بر وګوري دا ابتداء معاوضه نه ده ټول به بر وګوري دا ابتداء معاوضه نه ده دا خو ابتداء التزام ده التزام پزان باندې څه لازم ول لکه یو سړی پزان باندې اقرار وکړي څه لازم کی زه ما باندې عبد الرحمن چيلې دا صرف چيلې یاد کړم زردي پیسې یاد نه کوم نو دا ابتداء سره التزام او التزام کی جهالت کار څومره ډیری سباق نه کوي خو بیان به وکړي لکه څنګه چيلې دا کوونه کی متوسط وشي دا ابتداء سره التزام دے بزان لازم اول البته او وجه دا د مولوی ابتداء څخه التزام دے چې حقیقت ته وګوري یو طرف ته پیسې شته بل طرف ته مال شته د خزي بوزا خو مال نه دی همغه سی وایو مال دی نور مال نه دیغه تاسو پیږئ کنه او امتحان چونکی خزي ته یوز ملاویږي سړی تم څه ملاویږي نو امتحان معاوضه ده ابتداء التزام دے انتهاء معاوضه ده نو د سیموکلو دواړو خیال ساتو د دواړو ابتداء التزام دے نو التزام کې راکاري چې هر څومره جهالت پکې نو د متحمل وي برداشت کیږي سباق نه کوي نقصان نه پیدا کوي انتهاء بیره معاوضه کې لک جهالت هم نقصانی پدن لګي پويږي کنه الکه د وسانو رسي ابتداء سره التزام دے الزام په بل لازم ولي لاټو مو وایا التزام پدان لازم ول او انتهاء سره معاوضه ده او التزام کی جهالت نقصان نه ور کوي او معاوضه کی جهالت لګ هم نقصان ور کوي التزام کی ډیر هم نه ور کوي نو د دوړو خیال ساتو ډیر جهالت دی بل خیال به ساتو معاوضه به نقصانی لګ جهالت التزام خیال به ساتو نقصانی بنوي نو چې بیخي حیوانیت کی جنس یاد نه کی دا ډیر جهالت دی اوس ټیک نه دی نقصان شو ماره مثال او چې کله حیوان کې نو جنس یاد کی غوا میخه به موږ وایو چې لګ جهالت دی اوس بسیش مسمى نه نصیب ولنا موږ وایو انه معاوضه مال دانک معاوضه مال د خوګره کو ګوري بغیر مال بل تر مال نشته دی وجعلنا موږ ګرځولو التزام المال ابتداء دا خو التزام مال له ابتداء او التزام مال لك ما تطويل اقرار شروطيات شديتنا لا يفسد بأسر الجهاله بأسر جهالت هم نفاسدي کی په کثیر جهالت معنی کدیت لك دیت کی غوغانی واجب شوري کمی غوغانی دا پکشتري متوسط دي ادنا دي اعلی دي او خان دي یا دا غشان اقاریر اقرار دي لکه بما منزر دي یا د بما منی چلی دا وشرطنا من شرط ولا قولوا ان يكون المسمى مالا دا كم شيء مسمى كيدا بمال وي حكم مال اغه مال یادوم چې دغه ادنا اوسط اعلی پته لګي هغه بجنس کې لګي دا شرط مو لګولو چې وسطو معلوم چې وسط معلومي دا کار مولي وکړو رعایت لجانبین چې د خزي او د خاوند دوړو لحاظ وساتل شي وذلك عند الاعلام الجنسي او دا کله کیږي د دوړو خیال ساتل ک اعلی ورکو د خزي خیال دی د سړی نه دی کادنا ورکو د سړی دی د خزي نه دی موږ څه ویل متوسط نو متوسط بکل روزي کله چې د جنس خبر ورکړي شي خبر وشي لانه يشتمل على الجيد ځکه جنس دا مشتمل به جيد او پردي او په وسط باندې وي او دا وسط چیز ذو حد منهما د دوړو نه ایصدار وي بخلاف جهاله الجنس اګه جنس مجهول به حیوان ویلو التبه د متوسط پته بکی نه لګي لانه لا واسطه ذکر د متوسط نشتره لاختلاف معنی الاجناس لکه د اجناس په معنیو کې اختلاف دی اوس میګم حیوان دی او اتیم دی متوسط چاته وی چرګ تا نو د چرګ متوسط نه دی ځنه په زرا ولاندې واړه دي او غواته هم متوسط نه دی نو بیا کې دغه جهالت یسیرم نقصانی ولی
امام شافعي صاحب قیاس کړی او بیه معنی کنه مونږ وی بیه معنی مقیاس کوا بنا د بیه په مضایقه د تنګوالی معنی دي کې وخت سختی کې او پټال مټول معنی د خلک په ټال مټول کې هلته چلک جهالت وی چونکه سختی د بکی ټال مټول د بکی اټه جګړه تی جوړیږي او په مہرونو کې سختی او تنګواله دانشتري اسانتیا د بکی لک جهالتونه څوک پروام نه کوي مړه می قیاس کوه باغی پوه نه شولې به بخلاف د بی ځکه بنا د بی علی المضایقه دی بتنګوالی دا والمماکسه او په ټال مټول دا هر چې نکاح نه داغي بنا خو مسامحه چې شمپوشي دا وانما يتخيروا وسوال دا ماته لګ برو موږ شروع کې څه ویلو خاوند ته اختیار دی که متوسط حیوان ور کوي او که دغه قیمت ور کوي حیوان ولی یاد یار حیوان ولی متوسط یاد وي تسمیه کړي حیوان یاد کړي کنه غوا یاد کړي وا ځکه هغه د متوسط ورکی نو قیمت ولی ورکی ویجی د متوسط اعلی ادنا دا په قیمت معلومیږي نو قیمت ورکول لکه نه شی ورکول دي ځکه هم وایو دا قضا ده هو حکم نه چا کېدا شبیه بالادا دا قیمت ورکول پیږي کنه اوري وانما يتغير هاون د اختیار دی لأن الوسط متوسط چي دي انا لله كم دي لأن الوسط لا يعرف دان بجندل کیږي الا بقيمه مگر بقيمت باندې فصارت اصلا في حق الايفاء نو سره شدا قیمت په حق د ایفاء کې چې ته وفا کې هغه ته حق ورسه په دې کې قیمت اصل شو لکه متوسط به دې معلومیږي او پات شلو حیوان ورکول والعبد اصلا عبد دا غلط شوی دا بد نه دی حیوان دی مثلا بچا کې شروع حیوان کې راکا او حیوان چې د اصل له د تسمیه په دیوار سره هغه تسمیه کړی و لہذا دوړ کې فیتخیر بینهما وان تزوج على ثوب غیر موصوف فلها مهر مثل لک برو غری خزی تی ویل څه بلا کپڑا در کما کپڑے بیان نو کو کما کپڑا دا نه دی حکم دار کپڑا نه مہر مثل واجبی کې ځکه تسمیه باطل ادا کپڑے کې هو شل قسم دي وان تزوجا کې سره د خزی سره نکاح کی په یو کپڑا باندې غیر موصوفین چې هغه صفت نه بیان شوی ندی صورت کې فلاح خزی لپاره به مہر مثل وی معنی دا د مولي چې به کپڑا کې بس صرف دومره وی کپڑا او کراغي په صفاتو کې مبالغه وکي پلان کې قسم کپڑا او باغی مطلب کاټن په کاټن کې به پلان کې اټول صفات بیان کینو به هم مسما ټیک شول معنی دا ان ذکر ثوبا صرف کپڑے ذکر کړه ولم یزid علی بدی زیادت ونه کو دا ولی مسما فاسد دا مثل مثل واجبیږي وجو ان هذه جهاله الجنس دا د جنس جهالت دی کله چې دا بیا دا کړي وا لأن الثياب اجناس ذکر کپڑوں مختلف اجناس دي ولو سما جنسا بیان قال هروی دا درالا کہ یو جنس به کې مسما کو مثلا هروی کپڑے دا یو هروی هرات ته منسوب کپڑا دا په هغه وخت کې وا لکه نن سبب یو کپڑے یو خاص نوم واخلي لکه نن سبا کومه کپڑا دا ګل احمد کاټن ټایبو دا پلانکې دا ګریس کپڑا دا خو هغه کې مقصام دی هغه کې متوي پلانکې باغی ګورې دا تصح التسمیه او به وي خير الزوج به دي کدي سي به خاوند د اختیار دی دغه کپڑا ور کوي متوسط او غراغي قیمت ورغي لما بينا موږ ویل واستغي سیاب اجناس دي وکذا اذا بالغ في وصف ثوب ها کپڑے بیان کړل او جنس بیان نه کو هروی وغیرہ خو اوصاف ولا زیات بیان کړل هغه خپل معلوم شي ابم سیده کا فی ظاهر روایت تسبیږي برحال نتیجه دا که مطلق حیوان و کی مہر مثل واجبیږي که جنس بیان کی خاوند ته اختیار دی متوسط هغه حیوان ور کوي که هغه قیمت ور کوي که مطلق کپڑا یاد کی مہر مثل واجبیږي او که کپڑا کی ایونه یاد کی لکه هروی یو یی صفاتو کې مبالغه وکي دوا به خاوند ته اختیار دی متوسط ور کوي هغه کی قیمت ور کوي وس پوي شي وکذا اذا بالغ مبالغه وکي په وسط د کپڑا کی دا ظاهر روایت دیکھا لأن ليست من ذوات الامثال ځکه کپڑا د ذوات الامثالونه نه ده نن سبا د ذوات الامثالونه ده ویږي په مخکې راځي وکذا اذا سمى مكيلا وزنا وسمى جنسه دون صفته وان سمى جنسه وصفته ولا يخير لك بروغره یو مکیلی شي لکه غنم یو وزنی شي لکه وسپنه توجه برګوري جنن سبا غنم وزنی دي
خاون ورته ویل دا به درکمه جنس یې ورته بیان کو غنم نوع یې ورته بیان نه کړه صفت سپین غنم سره غنم پنجاب والا غنم کیپی والا غنم کم یادې دا بیان یې ونه کو پوهېږئ پې که نه دې صورت کې به خاوند ته اختیار وي متوسط ورکوي که قیمت ورکوي او که چرې وزني شی هم بیان کو جنس غنم وسب هم بیان کو مطلب سپین غنم بس به مقه مسما ده به اختیار نشته پوه شوي به ورته وګورئ وکذلک همدغه شان اختیار به وي خاوند ته قیمت ورکوي د متوسط او که متوسط ورکوي کله اذا سمى مکیلا او مزونا چې مکیل یا موزون مسما کی وسمى جنسو سووي خودونه صفت بیان نکی او دی بل راشه وان سمى جنسه وصفته که جنس او صفت دواړو بیان وکي به ورته خيار نه وي به ماغه ورکي به هم مسما ده لان الموصوف منها ځکه کپړه کې چې کوم موصوف مکیله او موزونی شي کې چې کوم موصوف شي صفت بیان شي هغه مفي ذمه ثابتېدل شي لکه سپین غنم تا په ما باندې من شو یا ورسره دغه وکمه دا بیا سلام ورسره وکمه شپږ میاشتې بس سپین من غنم در کوم اوس روپۍ راکا نو ما فی ذمه ثابتېږي د سړي په ذمه باندې کنه دا ولې تعین کېږي کنه اما جهالت ورسره ختمېږي ځکه موصوف منها دغه موزونی مکیلیونه دا فی ذمه ثابتېږي ثبوتا صحیح په صحیح ثبوت سره لکه به سلام کې فإن تزوج مسلم لا خمر او خنزير فالنكاح جائز ولا مهر مسلم وي سبډي رسان دی بره وګورئ یو سړي د ښځې سره نکاح وکړه مهر کې بدل شراب درکم مهر کې بدل خنزیر درکم حکم دا دی نکاح صحیح ده او مهر مثل به واجبي کی پوه شئ به فإن تزوج کنکاح وکي مسلمان على خمر بشرابو یا په خنزیر نکاح جائز ده ولا مهر مثل اخذ ته مهر مثل ملاويږي وجه سلام سے بر وګورئ وایي شراب ورکول مہر کې خنزیر ورکول مہر کې دا شرط فاسد دی په نکاح کې او نکاح چې دا په شرط فاسد نه فاسدي کې بلکې شرط فاسد تخپله فاسد شینو خنزیر او شراب بخپله فاسد شي معنی مثل براشي لأن شرط قبول الخمر ذکر شرط قبل دلو د خمر دا خو شرط فاسد دی فیصح النکاح بصحیح شي ویلغو لغو بشي شرط بخلاف البيع بيع بشرط فاسد خپل بيع فاسديږي الکه کتاب درماین در خرڅومه به شراب او یا به خنزیر بيع فاسده او کدا شراب او خنزیر مبيع جوړ کړل به خو فاسده نه باطله بخلاف البيع لانه يبطل ذکر بيع باطليږي بشروط الفاسده یعنی فاسديږي په شروط فاسده باندې ویږي به کنه ذکر به بيع کې شرط چی کنه بيع کې شرط دا په معنا د ربا جوړیږي ما درته ویلو مخکې کې ساز دین کې لاندې ګوري لیکلین دي لانه يبطل بالشروط الفاسده لان شرط فيه معنى الربا شرط کې دي کې د ربا والا معنی کا شرط داسې شی چې زیتی به مقابله کې چني او د کوم شي مقابله کې شی وزرانه شی رباینو مخکې راځي لكن لم تصح التسميه سين الشولا لما ان المسمى ليس بمال تسميه سين الشولا ولي مسمى مال ندي خنزير دا مال متقوم نه دي شران دغه شان شراب حق د مسلمان کې نو چې مال نشته مهر مثل بجي فوجب مهر المثل فإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا وخمر فلها مهر مثل لك برو ګوريږي دا خبره لکه شنو در آسان ده یو سره نکاح وکي خزي ته نکاح کی وای اناغه مټکه منګه چې پروت ده کنه منګي کوس کړو نری زل منګي کوس کړو لمدي زل پیرا سن وهله تاری کدی اکلو کی کا منګي کوس کړو او لمدي زل پیرا سن وهله او د خنداش نشوا ویلی یارا باران د غسیوی الله چې منی دی او به بنری جامع ونه کړم او جانان لم دکړم باران ټوله ولیدم دا سی وای کم دې تاسو له متوجي شئ ولې او ته ایناغه منګي سرکه بدر کوم مہر کی نکاح وو کو ټیک دې نکاح وشولا چې منګي وکړه توجه خبر وګدره چې ضرور شي اشراب سرکه نه و اوس حکم دی
نو امام صاحب رحم الله فرمایي مهر مثل به واجب شي پوه شئ او صاحبین فرمایي نه جي یو منګې دقه څومره وزن شراب دی دومره وزن باندې به سرکه واجب شي څه خبره نشته یوه مسله دویمه ورته ویل هغه غلام به درکړم ما سره نکاح وکړه ویل ټیک ده چې ویې کتلو هغه ازاد و فرمان یې ورته یاد کړی و هسې شکلا غلام و نور ازاد و دا د نه د وجې نه داسې دی تاسو پوهېږئ که نه د دې صورت کې به څه حکم وي امام صاحب بیا وایي مهر مثل دی اوس اوس امام محمد رحم الله مو یو جي مهر مثل دی امام یوسف رحم الله دی کې وایي چې داسې به وکړي د دغه شان غلام څومره قیمت وي د آزاد سړی چې دی دغه شان غلام څومره قیمت وي به ورکړي بس خبره مې وکړه بار بار خو مزه نه کوي ته وګورئ فإن تزوجا که نکاح وکړي امرأة د یو زنانه سره علی هذا الدن په دغه مټکي باندې من الخل د سر کې فإذا هو خمر چې وی ګوریا شرابي فلها مهر مثلها قد دبا مهر مثل ملاویږي امام صاحب رحم الله فرمای وقال او دا مفتا به دا صاحبین فرمای لها مثل وزنه وې دې د په مثل د وزن د سر کې ملا د وزن دغه دن د سر کې ملاویږي دغه دن څومره سرګه جوړیږي هغه ورکی وین تزوجا چې نکاح ورسره وکي علی هذا العبد باندې اشاره وکي غلام ته یو کستا چې دغه غلام بدر کما فإذا هو حر چې وګوري فرمان وي یجب مهر المثل دې کې وسو واجبېږي مهر مثل دا چاره یې د دې کې امام محمد رحم الله امام سب سره اند ابي حنیفه او محمد رحم الله الک فتوا چې دا مجموعي تور باندې د امام محمد په قول رحم الله باندې روبه تغییر کوي مزه وقال امام ابي يوسف رحم الله دلتم فرمایي تجب القيمه قیمت واجبېږي څه مطلب قیمت دغه شان غلام دی وګوري هغه څومره قیمت جوړیږي د امام یوسف رحم الله دلیل وره اوله مسله کې خو د امام محمد صاحب عمر سره ده خزله تم ورکړه د دغه منګي د سرکی تم ورکړه کنه او به و تسپارل نه شول ځکه سرکونه او قانون د دې چې سړی خزله مہر کې د کوم شي تم ورکی غنی شي سپارل به دغه قیمت به ورکینو لہذا قیمت به ور خواني درنه کو وته وګورئ یا ابي يوسف رحم الله انه ذا خوان چې ده اطمعها تم ورکړه خزته د مال وعجز او به عاجز شو دا غمال له تسلیمولنا نو واجب به قیمت دا دغه غلام او پیږي کنه یا خو دغه غلام شي یا به مثل شي حادثي وایا فتجب واجب بشي قیمت د غلام کې شوکا لف نشر غیر مرتب دی غلام کې به څه واجب شي قیمت او بابل کې مثل دغه مټکی چې شراب نړک دی ډک سرکه څومره ده دغه منګي ډک دغه منګي چې د سرکې نه ډک کی اکا موږ سراج الحق را نه جوړ شوی دا دې مټکی او دا دې منګي اوريږي فتجب قیمت به واجبېږي د غلام په صورت کې او مثل د شراب او سرکه به واجبېږي دغه بل کې ان کان من زواد الامثال کچری دا د زواد امثالونو کېلی وزنیو یاد دیو زوات الامثال په جنیا غشاو د ویل کېږي توجه جی چې د کوم په احادو کې تفاوت نه لکه غنم هر غنم بل بشانی یی خو څوک غیر اعتبار نه ورکېږي لګوي او د کوم اشیاء په احادو کې ډېر تفاوت په خلک اعتبار ورکوي لکه اندوانې شولې پوهېږئ پې لکه غواګانې شولې دا زوات القیمونه کما اذا هلك العبد المسمى لکه هلاک شي عبد مسمى قبل التسلیم دې مثال شو غلام یو ته یاد کړی دی هغه هلاک شو اوس به د غلام قیمت ورکېدل تم دا حساب دی ولی کوم شی چې یاد کړی و اعمالو خود مروه چې په تسلیمولو قادر نشو نو قیمت واجبېږي امام صاحب څه ویل بر وګورئ وایي داسې ورته ویلي و هذا الدن اشاره ورته کړې ده اشاره هم کړې دن تسمیه هم کړې ده هذا الغلام اشاره هم کړې ده غلام تسمیه هم کړې ده د اشاره او تسمیه جمع شول دا یو مشهور اختلاف د ذهن کې کېنوي او کله چې اشاره او تسمیه جمع شي امام صاحب وایي اشاره له اعتبار وي چا له اعتبار وي نو اشاره چې کړې و منګي ته کړې و منګي کې اگر چې سرکا یاد کړې و الک غلط شو مبه ووري اشاره کړې و هذا الدن د سر کې نو اشاره هم او تسمیه و سرکا او اعتبار چالي اشاره لا ګوي چې بس تسمیه سره کړې نه د هذا الدن ډاري کټ کړې وږي کې شراب دي ګوي شراب مقرر کړی شراب چې مقرر شي مخ کې تیر شو تواجبي مهر مثل او دی بل کې ویلي هذا العبد اشارم د عبد تسمیه ده
او اشاره او تسمیه جمع شي اعتبار چالي اشاره لا گویا چې بس صرف ها دای ویلې خو آزاد دي آزاد چې څوک مقرر کی څه واجبې کی معنی مثلا نه پیږي ابو حنیفه یقول رحمه الله اجتماع الاشاره جمع شول اشاره او تسمیه وتعتبر الاشاره له اعتبار وي ولي اشاره ابلغ وي کنه لكونها ابلغ ذکر ابلغ دا ابلغ وي مقصود کدا خود سیده کا جلاس به کې خودلو او ابلغ مقصود کی مقصود څوک دی غا تحریف دی فکانه نتیجه دار وته گویا چې نکاح وکړه په اول صورت کې ډایرکټ په شرابو او دیم صورت کې ډایرکټ په حر باندې اشاره خدا وته شوی و نه رسې به امام محمد رحم الله څه ویل اکبر وګورئ هغه وایي کنه د مسما کدي اشاره د جنس نه دوړو جنس یو دوړو جنس یو نبه به اشاره له اعتبار وي څنګه چې امام سے وایي چاله به اعتبار وي لکه غلام او آزاد کې جنس یو دی مرد انسان مرد یو دی کنه دی دغه صورت کې به چاله اعتبار اشاره لا ګوري چې اشاره ډایرکټ غلام تن چاته هور ته ډایرکټ کړي و اشاره سره ونه او هور چات کې نه به خو محرمي سلی ځکه دې مسله کې د چا سمرګره شوی امام صاحب نه رسېږي بل ګوري جی او که شرید اشاره د مسما جنس مسما د اشاره د جنس نه نه دوړو جنس بدل وي نبی تسمیه له اعتبار وي چاله اعتبار وي لکه سرکبیل جنس ته او شراب بیل جنس ته اشاره شراب ته کړي تسمیه د سرکې کړي دا اوس به اعتبار چاله تسمیه له سرکې له سرکې معنی قادر نه دی نو قیمت دی ورکی اوس هم پوه نه شو وګورئ ومحمد يقول الاصل اصل الله امر كلي قانون كلي ان المسمى شدا اذا كان من جنس المشار اليه کله چې دا د مشار الیه د جنس نوا لکه ابد او هورخه يتعلق لقد تعلق نشي د چا سره به مشار الیه سره ولئن المسمى شدا دا موجوده په المشار ذاتن ذات د دوه رسم یو د جنس یو د نو ذات هم سره لکه هور او غلام ته وګوري چې ذات یو دی نه دغه تسمیه چې د کنابت دا باغی کې موجوده ده صرف وصف ابدیت پکې نشته صرف وصف نشته نور ذات یو دی وایي ځکه مسمى موجوده ده په مشار کې ذاتن انسانیت کې دواړه دي ابدم انسان دی اورم انسان دی ذات د دوړو یو شو مشار چا ته اشاره کړی دا هي کې مسمى رااله خو وصف دی وصف و تابع وي التابع و تابع و التابع لا يفرد بالحكم والوصف يتبعه صرف ابدیت پکې نه او هغه د ذات څه شو تابع شو او کشری من خلاف جنسه وي مسمى بالجنس وي مشان الیه بالجنس وي نبه تعریف د مسمى د زید د په مقابله د تعریف د اشاره کې لہذا اعتبار بچالي مسمى لوي وان كان من خلاف جنسه بدغه وخت يتعلق تعلق بوي بالمسمى د مسمى سره وللان المسمى شدا دا هو مثل للمشار اليه دا د مشار اليه مثل لمثل وليس بتابع الا وتابع ندي پیږي کنه نو مسمى د مشار اليه مثل شو ورسره ورشه والتسميه ابلغ في التعريف ورسره په تعریف کې تسمیه ابلغهم ده څنګه تسمیه سره ماهیت هم معلومیږي اوري تسمیه سره د شی ماهیت معلومیږي او اشاره سره صرف ذات معلومیږي او ماهیت معلومول د ذات معلومیدل په مقابله کې اولای لہذا تسمیه اولا شولا نه رسې به وایي ځکه کوم دی من حيث انها الذي سيدنا دا تسميه چدا تعرف الماهيه دا خو ماهیت خي خلقتا او اشاره چدا تعرف الذات صرف ذات خي او ماهیت دا ذات نه ولای الا ترى تنغوري مثال وورا من اشترى فصا على انه ياقوت فاذا هو زجاج لا ينقض لاختلاف الجنس الاكبر وګوري خدای غیر کده شي شو وښه لکه بس یو سړی هغه واخستلو او بای وته ویل دا یاقوت دی چې بیراولو هغه زجاج هغه شیشه وا اشاره وته کړی وخه اشاره کړی نه د خبر حل څه ویلو یاقوت ابه چراولو څو شیشه وا جنس بدل دی کنه دی دلته اوس اشاره له تسمیه له اعتبار د تسمیه له نو یاد کړی وته یاقوت ور کړی ورلا شیشه ده
تسمیه نشته چې نشته دی بیا سره صحیح ده پیږی که نه پی او چې کله جنس د دواړو یو ورته ویلي دا یاقوت دي سره چې کور ته راوړه هغه وکتل هغه یاقوت خو شنه و او ذات د دواړو یو دی یاقوت داسې ده که نه وصف یې بدل دی دې صورت کې مولوي صاحب بیه صحیح ده وصف به تابع شي ذات خو شته دومره د خیال به ورته شي ورته وګورئ الا ترى ته نه ګورې ان من اشترى فصا چا چې واخیستلو غمې على انه یاقوت په دې شرط چې دا یاقوت دی فاذا هو زجاج چې وی کتل هغه شیشه وه لا ينعقد العقد لا ينعقد العقد عقد نه منعقد کیږي ولې لاختلاف الجنس جنس بدل دی ولو اشترى على انه یاقوت او چې واخیستلو په دې شرط چې دا یاقوت دی احمر سر فاذا هو اخضر چې وی کتل هغه شینو ينعقد العقد وزل عقد منعقد کیږي ولې جنس خوشته کنه پوهیږئ کنه برحال چې کله جنس بدلی نو په دغه صورت کې چاله اعتبار اشاره لا نو اشاره وته کړي و د یاقوت هغه خطلې څه وا شیشه نو می د سی وای نو می اخیسته او د یاقوت خطلې څه وا شیشه اچھا دغه صورت به کې مرا پټ کوي ورکیږي برحال شکل جنس شي کنه جنس یو وی نو به منعقد کیږي وسب بوجب زیات نه زیات خيار راشي او که جنس بدلو بل سره ولا اعتبار شته دی نه کوم دی الاتحاد وفي مسألة زمن بمسألة کې حر العبد مع الحر عبد حر سره دا جنس واحد دی چې جنس واحد دی چاله به اعتبار وي به اشاره لرا لہذا ټیک وي پوه شوي کنه به نو بس محرمه دغه وشي دا هغه څه ویلو امام محمد رحم الله امام صاحب څو کنه محرمه سل بشي ښا لقله التفاوت کم دی په منافع او د غلام او د حر کې او خمر مال خلچ دي دا دواړه بیل جنسونه دي لفحش التفاوت في المقاصد مقاصدو کې انتهازي تفاوت دی اصل کې جنس یو دی کډیر دی د دې د بدلیدلو مختلف صورتونه دي حضرت فقه الوضو کې بیان کړي ښا 15 صورت بیان کړي هغه کې یو دا دی چې د دوه اشیاء اغراض یو دا یو جنس دی او که اغراض یې بدلو به بل جنس دی د غلام او د حر اغراض یو دی یو جنس دی او د شراب او د سرکې اغراض بل دي نو مختلف الجنس دی په خبره پوه شولې نو فتوا د چا په قول شوله د امام محمد رحم الله په قول لخوا دا مسله لک پټ کوي ور سره فصیح خستی و چې دا یاقوت دی او بیغه شیشه وختله مونږ دلته بیان منعقد کیږي ولی دلته جنس بدل دی او جنس چې بدل وي به اشاره له اعتبار وي تسمیه له اعتبار نه وي نو کم شي چې مبیا ګرځولې و تسمیه ته نه غشتنه اوس ورسېدلې چاله اعتبار نشو تسمیه لا لہذا کم شي چې تسمیه دا کړی و هغه چون کې شته نه چې نشته نو بیا ونشوله هغه اعتبار چاله و دغه صورت کې تاسو پیږئ کنه اشاره لا چې کله جنس یو وي به تسمیه له اعتبار نه چالي اشاره لا خو بهرحال جنس یو دی نو کمی چې مسما کړي هغه شته نو بیا ټیک نه ده او چې کله جنس د دواړو یو وي به اعتبار چالي تسمیه لا نو د تسمیه د یاقوت کړي واخو شته ده کنه نو بیا ټیک ده به دویم صورت کې ښا صرف احمر نو اخضرو